دلته راغلي یو او د خلکو سره مطلب ناست یو دا ډېره د خوشحالۍ خبره ده. یعنې یو خو هغه خلک دي چې لیکل کوي، شاعري کوي، کتابونه لیکي او د ژبې خدمت کوي. دا یو قسم خلک دي. یو هغه خلک دي چې کوم له دا ژبې سره، له دا شاعرانو سره، له دا کتاب سره یا د دا کتاب له خلکو سره مینه لري، دغه خلک زیات قیمتي دي. یعنې هغه دغه خلک دي چې دا نن موږ ورته راغلي یو او موږ ورسره ناست یو. خبره دا ده چې په دا لره بره پښتونخوا کې چې دا هر ښار ته لاړ شې، د هغه کتابتون ته لاړ شې، د هغه لایبرریانې وګورې چې په هغه کې چې دا څومره کتابونه دي، دا ټولو دې لیکوالو لیکلي دي. هغه که د کندهار دی، که د کابل دی، که د ننګرهار دی، که د کوټي دی، که د پېښور دی، که د مردان دی. مثلا زموږ کاکړي غاړي دغو شاعرانو خوندې کړي دي، زموږ تاریخ دغو شاعرانو خوندې کړی دی، زموږ مطلب چې کوم ننګیالي خلک دي هغه دغو خلکو راپرسېره کړي دي، زموږ تاریخونه همدغو لیکوالو لیکلي دي. خو زموږ د پښتنو بدقسمتي دا ده چې موږ له کتابه لرې یو، موږ د خپلې ژبې لرې پاتې شوي یو، ګوا له ژبې سره موږ خاص تعلق نه لرو. زه هر وخت دا یوه خبره کوم، زه یم یو سړی که بازار ته ځي چې کور ته غوښه راوړي، کپړې راوړي، مثال نوره سودا اخلي، بل شی اخلي، زه یم باید چې هغه په هفته کې یو کتاب هم واخلي د پښتو ده او کور ته یې راوړي. څوکه څوکه به د هغه په کور کې یو کوچنی کتابتون جوړ شي، یو کوچنۍ لایبرري به یې جوړه شي. د دوی کوچنیان به یې ویني چې دا ګوره دا زما پلار نن غوښه راوړې ده، پلانکی شی راوړی دی، دا ګوره نن ښه کتاب هم راوړی. نو دا کتاب چې دا کوچنی په وار وار ویني، مثال یو ورځ دغه حاجي راوړی، یو ورځ دغه مشر راوړی، یو ورځ هغه راوړی، نو دا کوچنیان یې ویني، هغه له دې څخه مطلب یو تاثر اخلي چې یار دا کتاب خو ډېر قیمتي شی دی، دا ګوره له سودا سره کتاب هم زموږ کور ته راځي. نو تر څو پورې چې موږ به دا خپلې ژبې ته نږدې نه شو، موږ دا خپل شاعران، ادیبان، لیکوالان دا ونه نازوو، موږ پرمختګ نه شو کولی. اوس له موږ سره مطلب چې کوم لوی مشکل دی هغه دا دی چې زموږ په دا مکتبونو کې، زموږ په دا اسکولونو کې پښتو ژبه نه ده، پښتو ژبه تعلیم نشته. دا زموږ ډېر لوی تاوان دی. د هغه تر ګردو لویه وجه دا ده چې موږ دا خلک په دې قانع کړي نه دي چې دا پښتو ژبه یو معنا لري، لا یو ارزښت لري، لا یو اهمیت لري. موږ په دې پسې دا منډې نه دي کړي. د هغه لویه وجه دا ده چې شاعر کتاب ولیکي، دا کتاب چاپ کړي، 1000 دانې چاپ کړي، 500 دانې چاپ کړي، یعنې داسې حال دی چې دا پښتانه کتاب نه اخلي. د پروفیسر سیال کاکړ یو کتاب وی خپور شوی وی، چیرې چې د کتاب بیه لیکي، قیمت هلته لیکلي، بیه نه و لیکلی، وایي ما واخلي. په یو بل کتاب کې لیکلي وو چې پښتانه کتاب په پیسو نه اخلي، د بیې مخ ته لیکلي وو. دا ډېره عجبه خبره ده. د سلیم راز صاحب خدای دې وبخښي، د پېښور د خوا لیکوالو، هغه دلته راغلی وی، عالمي کانفرنس یې کاوه په پېښور کې. نو بیا موږ ژوب افیسر کلب ته لاړو. نو په هغه افیسر کلب کې د سلیم راز صاحب ګایدی چې باید موږ په دا موضوع باندې سیمینار کوو، له افغانستان هم خلک راځي، له جنوبي پښتونخوا له دا کوټې هم خلک راځي، په پېښور کې کوو. نو هغه سړی چې و هغه نه ځندرېدی، ډېر سوالونه یې پر کول، دا سلیم راز یې ګی ته نه کاوه، ګی ته نه پرېښود. نو بیا ما هغه سړي ته وویل مال ته خالد دا زما یوه خبره واوره، مال د پروفیسر سیال کاکړ 80 کتابه چاپ شوي دي، ته د 2 کتابونو نومان راوښیه، بیا به ته غږېږې موږ به چپ کښېنو. که تا ته د هغه په 80 کتابو کې یو کتاب هم نه یې در معلوم، بیا به ته چپ کښېنې، بیا به ته دا سړی اورې. نو خبره دا ده، ډېر خوشحاله شو. الله دې موږ ته بیا داسې موقع په لاس راکړي چې بیا سره کښېنو، خبرې سره وکړو، بانډار سره وکړو. ته یې اکاډمۍ ته راځئ، دا رنګ به سره وینو، دا رنګ به انشاءالله تاسو هم د پښتو خواته متوجه اوسئ، موږ به هم دغه کار کوو. مورنۍ ژبه ده،
د حضور پاک حدیث دی وایي مورنۍ ژبه ماته په درو وجو رانږدې ده. اول په دې رانږدې ده چې زما مورنۍ ژبه عربي ده، دویم په دې رانږدې ده چې قرآن مجید په عربي ژبه کې دی، دریم په دې رانږدې ده چې د جنتیانو ژبه به عربي وي. نو دا ژبه دونې قدر و قیمت لري. بس الله دې تاسو قدرمن کړي، الله دې تاسو ډېر خوشحاله لري چې موږ مو راوغوښتو، ښه خوند یې وکړي، او الله دې بیا داسې موقع راولي چې موږ بیا سره کښېنو، بنډار سره وکړو، مجلس سره وکړو. ډېره مننه. الله دې تاسو عالی مشر اجي العداد نورزي صاحب ډېره مننه کوم چې د پښتو اکیډمۍ د کابینې غړي راوغوښتل، مېلمانه یې کړل، خپل مېلمستون ته یې راوستل. دا د مینې یو مقناطیسي کشش و چې موږ یې تر دا ځای راوستلو. او بل د پښتو اکیډمۍ د مجلس عملي غړي دا وخت دلته ناست دي، نور ممبران په دې ناست دي. نو دا چې دی د پښتو اکیډمۍ د سوګند اخیستلو د مراسمو غونډې له راغلی و، هغه غونډه یې ولیدله، په غونډه کې خپل شرکت وکړي، بیا د خپلې مینې اظهار د دغه مېلمستیا په شکل کې وکړي. دا یې رالو د ده مېلمستون له. نو دغه د پښتنو تګ و راتګ بېلابېلې ګټې لري چې یو د بل مېلمستون له ورځي او بل د هغه بل ناستځای له ورځي. یوه ګټه خو یې دا ده چې دوی سره وپېژني دا خلک، بل دا دی چې دوی خپل افکار سره تبادله کړي. هر پښتون په خپل زړه کې د خپل قام سره مینه لري، د خپلې ژبې سره مینه لري، خو هغه د اظهار طریقې بېلابېلې دي، مختلفې دي. نو دا چې ده په خپلو الفاظو کې، په خپلو خبرو کې د خپل قام او د خپلې ژبې په اړوند کم اظهار وکړي، دا یقینا قابل غور او قابل عمل خبرې ده وکړي. دا نور ملګرو چې کومې خبرې وکړي دا هم یقینا قابل غور وي او قابل عمل وي. نو دغه د قام د مثبتو چارو په اړوند که موږ خپل خیالات یا خپل احساسات سره اظهاروو، په دا سره کېدای چې موږ هغه خپل منزل مقصود ته یو وخت ورسېږو، که عملي شکل دا خبرو ته ورکړل شي. نو بیا هم زه د ټولو ملګرو مننه کوم. خدای مو شاد لره. پښتو دا ټیم له دا نالوستو خلکو سره ده. د پښتو خزانې، د پښتو فولکلور، د پښتو ساتنه، د پښتو پالنه، دغه لکه ته چې زه لګیا یم د خلکو جوړې کوم، د خلکو کوم، دغه پښتو ده. که نو دا ځینې شیان دا راځي چې هغه په پیسو نه کېږي، هغه په ارادو کېږي، هغه په صلاحیتو کېږي. موږ شکر دی ښه صلاحیتونه لرو، لکه ته چې په خپل خوا کې د خپل صلاحیت څخه کار کوي د پښتنو دپاره. موږ هم دغه رنګه بیا لګیا یو چې هغه لږ ډېر ځواکه لرو د پښتو دپاره یې کار کوو. نو یقینا ستا خبرې مې ډېرې خوښ دي. کار کولو اراده مو شته او هغه دا کارونه د پښتو کار دی چې بې پیسو هم کېږي. دا څه موږ نه بلډینګ جوړو، نه روډ جوړو، نه بند جوړو، نه برمې وهو چې پیسې پکې پکار وي. بس چې دا ستا رنګه پښتانه راسره یي او د پښتو د پالنې دپاره، د پښتو د ودې دپاره کار کوي. موږ هم اوس لګیا یو. دا هغه نوې چې کوم زموږ ملګري راغلي دي د پښتو کابینې په شکل کې، د پښتنو د اکیډمي د نوو چارواکو په شکل کې. زموږ اراده بس دغه ده چې یو خو زموږ زړه پښتو چې زموږ په کلو په علاقو کې خوندي ده، هغه یو ځای کو راغونډه کړو. او بل جدیده چې کومه تقاضي دي، نوي تقاضي دي. نن دغه ځوان دی موبایل یې په لاس کې دی، او د هر ځوان نن غټ دغه چې دی هغه وسیله چې ده هغه دغه موبایل دی. او پښتو هم هله ترقي کولی شي چې په دغه موبایل کې ځان ځای کړي او داسې ځای کړي لکه د دنیا نورې سیالې ژبې. نو دغه زموږ ملګري چې دي دا خو په ډېره ښه جذبه دي چې هر موږ به د پښتو دپاره خپل ټوله توان په کار اچوو، ټوله وسایل به په کار اچوو، او خپله ژبه به د نړۍ د هغه ژبو سره چې سیالې ژبې دي د انټرنیټ په دنیا کې، دغه موبایل په دنیا کې، و هغه ځای ته به یې رسوو. په دې باندې به زموږ کارونه روان وي. بس په دې کې به ستاسو ملاتړ هم راسره وي او ستاسو دعاوې به راسره وي.